آیاتونو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د تسلی دا او نبی علیه الصلاۃ والسلام له الله تعالی تسلی ورکړي چې ګدا مشرکین مکه ستا تکذیب کوي او تا د دروغ نسبت کوي او تا پیغمبر نه مني دا سنوي خبره نه ده ستانه مخکې چې څومره انبیا علیهم الصلاۃ والسلام تیر شوي دي نو د هغې امتونو هم د هغې تکذیب کړی دی دا نوې خبره نه ده څنګه چې ستا د مشرکین مکه تکذیب کوي او تا د دروغو نسبت کوي چې تا د قرآن د ځان نه جوړ کړی دی او ته پیغمبر نه تا د مشرۍ دپاره د پیغمبرۍ دعوه کړې ده دا قسم قسم الزامونه او تهمتونه چې په تا باندې لګوي نو خفه کېږه مو ستا نه مخکې چې څومره انبیا علیهم الصلاۃ والسلام دي هغې ته هم دقه شان تکلیفونه رسېدلي دي او د هغې امتونو د خپلو انبیا علیهم الصلاۃ والسلام دقه شان تکذیب کړی نو دې کې تسلی د نبی علیه السلام ته مخکې د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین د هغې تکلیفونه او هغې ته د صبر هغه تلقین ذکر شو دلته کې ورته الله تعالی تسلی ورکړي دلته کې دا جمله بدله کړله مخکې الله تعالی وفرمایل چې فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراهيم وقوم لوط واصحاب مدين او دلته وكذب موسى او تکذیب کړی شو د موسی علیه السلام جمله ځکه بدله کړله چې د موسی علیه السلام خپل قوم د حضرت موسی علیه السلام تکذیب نه کړي کوم چې بنی اسرائیل نو د موسی علیه السلام د پیغمبرۍ نه انکار نه کړي نور ټیک ته چې موسی علیه السلام د قسم قسم تکلیفونه رسول کله به یو خبره کوله کله به بل خبره د بنی اسرائیل ډیر سنازک غوندګي کوم خو د موسی علیه السلام د پیغمبرۍ نه انکار نه دی کړی البته قبطیان چې کوم چې د فرعون قوم او فرعونیان چې کوم نو هغې د موسی علیه السلام د پیغمبرۍ نه انکار کړی دی خو د موسی علیه السلام خپل قوم بني اسرائیلو د موسی علیه السلام د پیغمبرۍ نه د هغې نه حقیقتا انکار نه دی کړی دې ټولو قومونو باندې چې کوم عذابونه راغلي دي نو الله تعالی وایي د دې هغه عذابونه څنګه وبیا د عبرت نشانې ما جوړې کړلې خو جوړې مې نه کړلې قوم لوط دی چې کوم دی په بره باندې اوچت کړل او دومره اوچت کړل چې په اسمان کې د هغې د چرګانو او د سپو هغه اوازونه واورېدي شو او د هغه ځای نه یې ځمکه چې کوم دی راولټه کړله واپس یې راوویشته او بیا به د کرتکاڼو باران هم شوی فرشتې پې چغه هم ایستلې دغه رنګې د عادیان او سمودیان عادیان دی په هوا کې الله تعالی د یو بل نه راپرېښودل داسې پرتې وو الله تعالی فرمایي دا داسې پراته وو لکه د کجورو دا تنې چې پرتې او دوی به دعوه کوله من اشد منا قوه څوک زموږ نه زیات په قوت کې شته دی هر چا ته به پتون وو نو الله تعالی داسې کړل چې ټولې هوا یې پرې راوستله او دا هوا حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي چې دا د الله تعالی د خزانو نه په یوه خزانه کې د ستنې د سوري برابر ستنې د دې سوکې برابر دوره سورې شوی او دا هوا بیا داسې وه چې دا د فرشتو نه کنټرول کېدله نو بس عادیان یې اوچت کړل په اسمان کې په هوا په خلا کې د یو بل نه به یې راپرېښودل داسې او د داسې راپرېوتل او داسې پراته وو لکه د کجورو دا تنې چې پرتې نو الله وی بیا زما عذاب څنګه و مشید د چونو نه په چونو باندې چې کومې بنګلې پخې کړلې شوې وې نو الله تعالی به یې هغه راپرېوتې لکه څنګه چې د قوم عاد او د سمودیانو باره کې راځي چې سمودیانو ځان له پاخه مخلونه دا چې کوم دی په دې غرونو کې جوړ کړي وو او د دې یرې نه چې دې نه مخکې عادیان تېر شوي په عادیانو باندې سیلۍ راغلې وه نو دوی وی چې د ګټ ته دننه دا سیلۍ نشي راننوتلی نو د دې وجې نه پاخه کورونه ګټې تراشلې وې کې دننه کورونه ځانه جوړ کړي نو الله تعالی وی چې هغه مې تباه کړل او زما خبره چې کوم دی ونه منله نو الله وی هغې مې هم تباه کړل او د هغې سره د هغې غټې بنګلې مې هم تباه کړلې او هغې چې کوم پاخه کویان ایستي هغه مې هم تباه کړل لکه څنګه چې تفسیر قرطبي رحمه الله فرمایي چې غټې بنګلې او کویان هم وو هغه چې کوم دی چې کله دوی مړه شو نو کویان یې شال شو او هغه غټې بنګلې هغه چې کوم دی راوغورځېدلې د قوم سمود باره کې او دا کسر دا بنګله چې کومه ذکر ته نو بعضې وي چې دا کومه بنګله وه وي دا بنګله چې کوم دا د حضر موت دا یو ښار دی حضر موت او په دې ښار کې چې کوم کلی دی د هغه نوم خاصوره دی او دا کلی د حضرت صالح علیه السلام سره 4,000 کسان دا د حضر موت کلی ته تلي وو حضر موت غټه علاقه د هغې ته تلي وو
نو دغه 4,000 کسانو چې کله صالح علیه السلام وفات شو، نو چې کله هغه وفات شو نو دغه 4,000 کسان راولګېدل او دغه حاسوره کلی جوړ کړو. دا د حضرموت د دې په یو کونه کې دغه کلی دی جوړ کړی دی 4,000 کسان. او د ښار ته حضرموت ځکه وي چې په دې کې حضرت صالح علیه السلام له مرګ راغلی و. حضرموت حضر الموت، حاضر شو مرګ، حاضر شو مرګ. نو دې کلي کې حضرت صالح علیه السلام ته مرګ حاضر شوی و، هلته وفات شوی و. د دې وجې نه دغه ښار ته چې کوم دی حضرموت ویلی شي. او په دې کې دغه کلي چې کوم دی دغه جوړ کړی و، دغه 4,000 کسانو دغه کلي چې کوم دی جوړ کړی و. او د دې کلي نوم خاصوره و. او چې کله صالح علیه السلام وفات شو نو دغه ښار د حضرموت کلي کې د صالح علیه السلام ته مرګ واقع شو. د هغې نه وروستو چې کوم دغه 4,000 کسانو دی راولګېدل او یوه کلا یې جوړه کړله او د دې کلي آبادول چې کوم دی د خاصوره کلي آبادول دی شروع. نو دا بنګله چې کومه وي دا د غر په سر کې وه، دا کویې چې و دا د غر په دې ویښ کې و. د کوم ذکر چې په دې قرآن مجید کې دی نو دا د دې غر په ویښ کې و، دا بنګله د غر په سر کې وه. نو په دې کې یو کس هغه امیر جوړ کړو، د هغه نوم او هغه ډېر زیات چې کوم دی نیک سیرت و، ښایسته هم ډېر زیات و او نیک سیرت هم ډېر زیات و. چلس بن جلاس دا هغه نوم و، یا علس بن جلاس دا هغه نوم و. دې امیر جوړ کړو او د ډېر زیات نیک سیرت هم او ډېر زیات ښایسته هم. نو دو وخت تیرېدو نو د دې نه چې بیا کوم نسل پیدا شو پای کې شرک شروع شو. نو چې کله شرک شروع شو الله تعالی ورته چې کوم دی حضرت حنظله بن صفوان علیه السلام پیغمبر راولېږو او دغه خلکو دغه پیغمبر خبره ونه منله. الله تعالی په عذاب راوستو، هغې هم تباه کړل او هغه بنګلې هغه چې کوم دی عمره وغورځېدله، هغه کویې چې کوم ښایسته کویې دي جوړ کړی و او کویې چې کوم دی شاړ شو. نو دا واقعه چې کوم دی تفسیر قرطبي رحمه الله لیکلی ده.